دا چا تپوس کړی دی چې نظر والی یو سړی منښت ته وکړي، نظر منښتې ته پښتو کې ویلی شي. نو نظر چې کوم دی عربی کې ورته نظر وایي، پښتو کې ورته منښت وایي. دغه منښتې شیزه مثلا سړی چیلی ومنو، دیګې ومنو او بیا چې کوم دی دا پوخ کړي نو دا په خپله خوړی شي او که نه. نو نظر سیز د منښتې سیز چې کوم دی د دې حکم د زکات غوندې دی. دا په خپله نشي استعمالولی، نشي خوړلی، نه د ده بچي استعمالولی شي، نه د ده والدین استعمالولی شي، بلکې دا به غریبانان له ورکې، مالدارو له بیا هم نه ورکې او په خپله هم نشي استعمالولی. دا د غریبانانو حق دی، هغوی له بیا. دا تپوس چا کړی دی چې د سحر د فجر دغه سنت یو سړي نه پاتې شي نو جمع نفس کول څنګه دي؟ د جمع نفس کول د دې حکم ختم شو. البته که اوس دا سنت راګرځوي نو سنتو په نیت نه راګرځوي، بلکې په دغه ضد کیني او چې نور راوخیږي د نور نه پس راختلو نه پس ته 2 رکعاته نفل وکړي نو دغه به د دغه سنتو مجره شي. او باقي د سنتو راګرځول د جمع نفس دا د دې دپاره شریعت کې د دې حکم چې کوم دی زمونږ په مذهب حنفي کې دا نشته دی. سنت چې د یو پیره قضا کړو هغې بیا. دویمه خبره دا ده سنتو کې دا یاد ساتئ چې سنت د سحر عام جمع چې ودرېږي سنت به نه کې، ماسپښین جمع ودرېدله 4 رکعته سنت به نه کې. سحر سنت و تاکید په حدیث شریف کې ډېر زیات راغلی دی، لہذا فقها فرمایي چې د سحر جمع ودرېږي هم نو تا سره ګنجایش شته دی سنت وکړه، تر هغې پورې ته سنت کوی شي چې تا نه جمع نشي قضا کېدلی. او که جمع نه کله قضا کېدی شي اخري رکعت دی یا په تحیاتو کې ناست دی یا چې کوم دی اللهم صل ته رسېدلی مولانا صاحب، نو بیا دغه ټیم کې ته به سنت پرېږدي او جمع کې به شرکت کوي.